مقصد دی یو سورت فاتحه ټول قرآن تفسیر دی. گویا اجمالی طور باندې ټول قرآن چې دی په دې فاتحه کې پروت دی. نو اول بتوه الحمد، الحمد کے الف او لام دی. دا الف او لام په عربی لغت کې په څلور قسمه دي. اوس هغه څلور واړه قسمه کې تاسو طالب یا عالم نه بغیر ان پوئے گئی. یو قسم ہم نے پیجنے اور دمرا پوئشی کی دلتا الف لام چی دی دا د پارا د جنس دی. الحمد جنس ثنا صفت چه ده چه نامه ثنا و صفت وی اغا چا لره ده لله رب العالمین. اس دلتا ابتدا د کلام اللہ پر لفظ حمد باندے اوکڑا. عزیزانو لفظ حمد چه ده پا عربی جبه کې د چا د تعریف کولو د پارا پا عربی جبه کې د حمد نه اوچت لفظ اډوبل شته ده. تو سوال دا دی چې دومره اوچت لفظ ولی منتخب کړی شو د تعریف د پروردگار عالم د پاره؟ وای د انتخاب دو وجې دي. یو وجه دا ده چې دا تعریف د چا کیږي نو د دنه اوچت ذات په دې کائنات کې بل څوک شته؟ نو چې څومره ذات اوچت دی نو دومره ورته لفظ اوچت منتخب شو. تاسو د هر لفظ باندې د بل چا تعریف کولای شي. د یو انسان متعلق هم ته ویلی شي چې دا رحیم دی، دا کریم دی، لیکن د یو انسان متعلق څنګه چې ته دا نشي ویلی چې دا الله دی، نو داسې د انسان متعلق ته لفظ حمدم دشي ویلی. مثلا زتا ته وایم چې احمدک، زستا حمد بیانوم، نو په لفظ حمد سره ستا تعریف زه نشم کولی، ځکه چې لفظ حمد چې دی دا خاص دی په ذات د پروردگار عالم پورې. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره ساتھ ملاوی گی. چې قیام رکوع او سجدہ د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی. وارکعوا مع الراکعين، نو ورکعوا صيغه د امر ده،
کوم دی چې تاسو رکوع کوئ نو دا فرض ده. که په منځ کې رکوع نشوه نو منځ نه کیږي. اوس رکوع به په کومه طریقه کوئ نو هغه طریقه بیا عملی طور پیغمبر ښودلې ده. قیام په منځ کې ولاړه د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی قوموا لله قانتین. نو قوموا دا هم امر دی. نو قیام متعلق اللہ قومو ویلی دی. نو قیام ہم پا منس کے فرض دے. سجدہ وسجد ورپسے غالباً وقترب دے. نو وسجد دا هم امر دی. نو سجدہ هم په منځ کې فرض دی. گویا قیام دا فرض دی. منځ کې کولاړه ونش منځ نه کیږي. رکوع دا فرض دا که رکوع نشوا منځ نه کیږي. سجده دا فرض دا که سجده نشوا منځ نه کیږي. اوس قیام فرض دی. د تکبیر اولانا رستو ولاړه چې دا فرض ده. اوس په دې ولاړه کې هغه سوایل چې دي نو ویلو کې قرات چې ده دا په قدر د مقدار د یو آیات دا فرض ده. یو آیات مقدار لا تلاوت بکئ دینا باقی چی دے اغا واجب دے. رکوع فرض دا. پر رکوع کی سبحان ربی العظیم ویل دا سنت تی. رکوع دی ملا ٹیٹولو تا وئی ملا با ٹیٹے. اس پیغمبرو ویلی چی ملا با سنگ ٹیٹے. ملا با دا سی ٹیٹے چستا پا دی ملا باندی سوک دا اوبو ڈک جام کی دی وغتوی نشی. دا سے رکوع بکی. اس چی ٹیٹ شوی فرض ادا شو. سبحان ربی العظیم دیونوی سنت ترک شو فرض ادا شو. تندے لگول پزمکا باندی دا تعریف دا سجدے دے. دا سجدے تعریف دا دے وضع الجبہت علی الارض. سجدہ ستوئی تندے پزمکا لگول دیتا سجدہ ہوئی. اس پوز او تندے چی دے دا یو اندام دے. تندے او لگی دو پوز او چتا پاتی شو.
هم سجده کیږي لیکن لګي به دواړه. بیا بعضی وخت کې کتا سو خیالو کی دا د پټکی داول یا ټوپای سړی تر دې سترګو راټی ټکړی یخنای کی نو د سجده د پټکی په والو لګولا یا پاغه ټوپای د پاسو لګولا نو دا مکروه دی. دې سره مونږ مکروه کیږي نه. سجدے په ټیم کې به ټوپای او د پټکی ول داسې کې چې ستا تندې په ځمکه باندې ولګي. بیا به سجده په داسې شي لګي چې داغه زور ځمکه لورځي. ځکه چې ما تاسو ته عرض کو چې وضع الجبهه علی الارض پس ځمکه تندې لګول دې ته سجده وایي. کته سجده په داسې توشک یا فوم باندې ولګي چې داغه زور زمکه ته ورنرغه نو بیا سجده نه کی. نو عرض داو چې دی کې با ډیر احتیاط کوئ. نو قرات په مقدار د یو آیات دا فرض. سورۃ فاتحه لوستل واجب دی ورسره زم د سورۃ چې ده دا واجب دی. یو آیات مقدار لچ ده دا فرض دی. قاعده اوله په منځ کې دا واجب ده. که قاعده اوله ترک شو نو آخر قاعده کې به سجده ساو کې د دې جبیره بوشي. سجده ساو په کومو صورتونو کې واجبېږي؟ عزیزانو مونږ منځونه خو کوو لیکن اغا قواعد د مسجدی اغا مونږ ته ناراضي. اغا ضروریات د صلات چې دی مونږ ته ناراضي. پنځ بنا د اسلام دا فرض ده. منځ، حج، زکات، روجا او کلمه. ټول عمر کی یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا فرض دی په ټول عمر کې. باقی ویل چې دی هغه سنت او مستحب او د ثواب په درجه کې دي. لیکن ټول عمر کې با یو ځل دا اقرار کوي چې لا اله الا الله نشته د معبود برحق الا الله مگر دغه یو خدای دی او محمد رسول الله دا د خدای رسول او د خدای پیغمبر دی. نو یو ځل په ټول عمر کې ویل چې دی دا فرض دی. اوس څنګه چې مونږ فرض دی دا سبق قواعد د مونږ د کول دا فرض دی. مثلا منز پسماتی یو سړی مانا تپوسو کو چې یو سړی دې په ځنګل کې شپه ده ماسختن منز کوي. اوس هغه ته دا پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده او قبله ته مخ کول چې دي دا خو فرض دی به څه کوي؟
څوک شتم نه چې تپوس دیو کی چې قبله کم طرف ته ده. دی به څه کوي؟ اوس دا مسله چې سړی له نه ورځي انا به مونځ پاتې شي، حیران به چې زه څه وکړم. دی به تحرا کوي. تحرا معنا سوچ فکر راغله د کم طرف نوم په کوم لار چې راتلم نور کم طرف ته ها 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 دا سوچ به وکي هغه سمت به برابر کی چې په سوچ کم سمت دی برابر کی او هغه طرف ته منځ وکي. کرستو بیا څوک پیدا شو پته لګیدا نو منځ شوی دی. ذکا چې قرآن وای اینما تکونو اینما تولوا وجوهکم فسمى وجه الله. کم طرف ته چې تاسو مخ کې دغه طرف ته خدای دا د قاضي جهاد چې الله پاک مقرر کړی دی دې کې راز دا دی چې د مسلمانانو منځ کې یک جهادي راشي، اتحاد او اتفاق راشي. کینی الله خو هر طرف ته نو دی به تحرا کوي او په تحرا باندې با هغه سمت د کعبه چې دی نو معلومي. عزیزانو سیوزه کې دی برابر شو التا وبنشتا. اوس دیبا سکی وبنشتا تیمم ہوا زدی جماعت لرالی وبنشتا نو بس تیمم ہوا و دی جماعت یو سړی راغی مانځه ټیم دی او وبنشتا نو تیمم ہوا نا یو میل مقدار باندې او بچلری وی نو تیمم جائز نه دی. یو میل مقدار باندې او بو پسې بزی او التباو دس کې او بیا به مونږ کې چې د یو میل مقدار نه زیات او بلری وی نو بیا